शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करम چې روغ جوړ به د صحت په جامه به نن به ان شاء الله thermodynamics chapter number 3 example 3-5 by Eunice Angel, and this example is also related to thermodynamics properties table or steam table. ها اوس موږ خبره کو زموږ سره example 3-5 دا example چې کوم دا related د thermodynamics table سره یا steam table په دې کې موږ further زموږ د اوسه پورې table A4 table A5 table AC study کول اوس موږ دینه مزید مخکې ځو. The example statement زموږ سره سوی where in 80 liter vessel contain 4 kg of R134A at a pressure of 160 kilopascal. Determine the temperature, the quality, the enthalpy of the refrigerant, volume occupied by vapor. Question دا وکړه دی زموږ سره وای یو 80 لیټر زموږ سره د ویسل دی. زموږ سره فار ایگزامپل لاسه شو یو ویسل شو د دې ویسل چې کوم والیوم دی لیټر زموږ سره څه کې دی د والیوم د یونټ دی کنه زموږ سره وسه شي 80 لیټر درې څه دی والیوم دی دا ویسل دی په دې دا مشتمل دی په سوانی په 4 کیلوګرام R134A. R134A څه شی دی؟ R134A چې څنګه سره کوم دی ریفریجرنټ څه ته وایي چې کله مو په ایر کنډیشنینګ کې د کولینګ لپاره یا په ریفریجریشن کې د کولینګ لپاره څنګه CFCH او کلوروفلوروکاربن ته یو د فریان ګیس وایي د قشن چې کوم دی R12 شو R134A شو دا موږ د کولینګ لپاره یا د ریفریجرنټ لپاره چې کوم دی ایر کنډیشنینګ یا ریفریجریشن سیستم کې ورچاو. اوس په موږ راشو ویلا چې زموږ سره پکې څونه ریفریجرنټ په دې ویسل کې R 134 چې پکې دی دا هغه ما څونه دی 4 کیلوګرام دی. اوس زموږ سره دا لوښی شو دا هغه والیوم دونه دی او دونه باس والا پکې سره زموږ سره ریفریجرنټ دی. نو موږ د سوي په څونه پرشر باندې په 160 کیلو پاسکل پرشر باندې په 160 کیلو پاسکل پرشر باندې زموږ سره دا پراته دی. نو موږ ته وایي تاسو ډیټرماین معلوم کړئ څه معلوم کړئ ټمپریچر چې پرشر دونه او ماس دونه او دونه والیوم نو دا د پرشر ډربه ټمپریچر سونه بلې څه معلوم کړئ کوالټي موږ ویلي وای کوالټي په څه ریپرزینټ کوو په x باندې او هغه فارمولا څه ده ماس اف دی ویپر ډیوایډ بای ټوټل ماس. مطلب دا چې زموږ سره د ویپر ماس په ټوټل ماس کې د ویپر ماس سونه دغه ته موږ سوایو کوالټي وایو. بل پکې راځي انتالپي موږ ویلو چې د sum of internal energy plus the dot product of pressure and volume is called enthalpy. او بل څه معلوم کړئ volume occupied by the vapor دا سونه ویپر چې په دې کې موجود دي دا هغه به والیوم سونه. موږ په دې کوېشن کې دا څلور خبرې څه کوو په دې اگزامپل کې معلومو. خو په دې اگزامپل کې کاولنې موږ وګورو اول موږ له معلومات سره ټمپریچر معلومولې چې ټمپریچر معلومو اول به موږ معلومو چې د پی سټیټ کم یو دی چې سټیټ موږ ته معلوم شي نو موږ به د هغه مطابق دا ټمپریچر څه کو معلوم کو. سټیټ مطلب دا چې آیا دا ریفریجرنټ په دې ویسل کې پراته دي آیا دا ټوټل په لیکوډ کې دي کدا آیا ټوټل په ویپر کې دي که آیا دا د لیکوډ او د ویپر سره مکسچر دی. مین شی به زموږ سي دغه معلومولې دغه د معلومولو لپاره موږ هغه ټیپس اینڈ ټریکس ویلي ول هغه پی لیس دن پی سچوریشن کم دی سوپر هیټډ لپاره دي کم چې هغه پی ګریټر دن پی سچوریشن د کمپرس لیکوډ لپاره دغه ځنه موږ ته اندازه کیږي چې آیا دا په کمپرس لیکوډ کې دی که آیا د سوپر هیټډ کې دی که آیا د لیکوډ د ویپر مکسچر دی. د R134 د لپاره چې شو د ریفریجرنټ ټیبل دی هغه ټیبل شروع کیږي د کم ځای د ټیبل A11 نه A11 چې کوم دی A11 شو دا زموږ سره ټمپریچر ټیبل دی دا ریفریجرنټ لپاره ټمپریچر سره داغه د کرسپونډنس د پرشر د انټرنل انرژي د انتالپي انټراپي داغه ټولې ویلیوز دي اکارډینګ ټو د ټمپریچر. او ټیبل A12 چې کوم دی ټیبل A12 او دا A11 او A12 دا زموږ سره سچوریټډ د لیکوډ او د ویپر د مکسچر دی دا مکسچر ته پاره څنګه ټیبل A4 او A5 چې کوم د واټر د مکسچر ټیبل وي او ټیبل A6 بیا سوپر هیټډ د پاره لاسري په ویپر پام کې بولو او دا غشن A11 او A12 چې کوم د مکسچر د پاره ټیبل دی لکه ال مکسچر مطلب دا چې هم په لیکوډ کې هم په ویپر کې د مکسچر د پاره. نو A11 او A12 چې کوم د سره د لیکوډ او د ویپر سره دا غي مکسچر ټیبل دی. بیا په کې بل لازم ټیبل A13 نو زموږ سره چې کله دا ریفریجرنټ په سوپر هیټډ ویپر پام کې دا غزه پر ویلوګانې مونږه د ټیبل A13 نه راخلو. اوس مونږ راځو چې مونږ دا سټیټ څنګه معلومو دغه د بارا اوس مونږ لیکل کوو. اوس مونږ رالو چرته د سوپر هیټډ لپاره دا هغه ټیپس اینڈ ټریکس ولیکل او د کمپرس لیکوډ لپاره یا هغه ټیپس اینڈ ټریکس ولیکل. سوپر هیټډ کې څنګه دی P is less than P saturation, T is greater than T saturation and specific volume is greater than specific volume of the vapor. دلته مونږ وی جی ولیکو مونږ وی جی څنګه ولیکو چې زموږ سره دی ویپر د ویپر په سره ریپرزینټ کوو په جی باندې ټیک شو. او انټرنل انرژي په شي U is greater than UG دا شان انتالپي په شي H is greater than HG چې په دې کې دا جی دی دا به هم جی دا به هم جی. اوس کمپرس بل طرف ته کمپرس لیکوډ راشو
کدا P less than P saturation دا به صحیح P is greater than P saturation چې بره P is greater than P saturation لاندې به ټول څه شي راځي ولټ شي دا به T less than T saturation شي دا به شي V is less than VF او دا U is greater less than UF او H is less than HF موږ دلته F ولې ولیکو ځکه یې ولیکل چې لیکوډ او د لیکوډ لپاره موږ څه استعمالو فلویډ دی نو په هغه کې لپاره موږ څه لیکو F لیکو ښه اوس یې موږ راوړو زموږ سره که کوېسچن کې سوچو که زموږ سره صرف او صرف د دې اندازه موږ د والیوم نه کېږي ځکه چې په کوېسچن کې موږ د څه ګیون دی والیوم ګیون دی نور زموږ سره چې کوم دی سچوریشن ټمپریچر یا په سچوریشن پریشر چې کوم دی یا انټرنل انرژي انتالپي ذکر په کوېسچن کې نشته نو موږ به څه چلو کوو موږ به د انتالپي انټرنل انرژي سچوریشن ټمپریچر او پریشر به د دواړو نه څه کوو لرې کوو او صرف به څه پاتې کوو دا دواړه به پاتې کوو چې V is greater than VG او بل سیټ موږ صرف څه پاتې کوو V is less than VF ښه دې ته موږ راورسېدو خو دلته که موږ سوچو که زموږ سره دم سپیسیفیک والیوم دی دم سپیسیفیک والیوم دی دا هم سپیسیفیک والیوم دا هم سپیسیفیک والیوم خو زموږ سره چې په کوېسچن کې کم ګیون دی زموږ سره ټوټل والیوم ګیون دی او ټوټل والیوم زموږ سره څنګه ګیون دی 80 لیټر ګیون دی ټول له پاور خو دا موږ SI یونټ ته راوړو لیټر له په 10 to power minus 3 ملټیپلای ورکړو دا به څه ته واوړي SI یونټ ته به راوړو دا به زموږ سره څونه ټوټل والیوم زموږ سره چې 0.080 میټر کیوب دا به زموږ سره شي total volume شي زموږ سره چې specific volume ته اړو specific volume د بار زموږ سره پارونه چې specific volume is equal to total volume per unit mass total volume به برابر لیکو هغه به میټر کیوب کې راړو او total mass زموږ سره څونه دی 4 کیلوګرام دی زموږ سره specific volume څونه شو 0.002 میټر کیوب پر کیلوګرام دا زموږ سره total specific volume شو ها دا ټول سپیسیفیک والیوم پر اول د سر به هم کمپیر کو د سر به هم کمپیر کو نو موږ ته د دې اندازو شي چې آیا د په سپریټډ ویپر پام کې دی که آیا د په کمپرس لیکوډ پام کې دی او که آیا د لیکوډ او د ویپر مکسچر دی چې دا ویلو روانه ما 0.02 is greater than د VG او د VF ویلیوز مانا پکار د VG او د VF ویلیو مانا پکار دا او د VG او د VF ویلیو زما سره په ټیبل A11 کې شته او په ټیبل A12 کې شته او که زموږ سره ټمپریچر ګیون وي نو موږ به ټیبل A11 راغستو ولې چې ټمپریچر کریسپونډ ته د پریشر د VG د VF د UG د اویلوګان ګیون دي خو زموږ سره خو پریشر ګیون دی موږ په ټیبل A11 پرې موږ راشو ټیبل A12 ته او هغه ټیبل A12 کې به د پریشر کریسپونډنس ته هغه ټمپریچر د ټمپریچر خو زموږ کار نشته خو دا هغه چې کریسپونډنس کوم د VG او د VF ویلیو دا اکارډینګ ټو دیس پریشر موږ به هغه ویلیوګان راوړو چې کله ټیبل A12 ته لاړ شو پریشر 160 کیلو پاسکل باندې موږ د VF او د VG ویلیوګان ناوالو د VG ویلیو سره زموږ سره 0.12355 دا مې دې سره ټولیکا خبر سره ټوټل سپیسیفیک والیوم دوباره ولیکو 0.02 is less than the VF ویلیو سره 0.3507435 نو چې موږ وګورو چې موږ دوه طرفونو ته وګورو 0.02 is greater than 0.9 دا greater than نو دا خو د سره اړو شو نه ولې چې 0.02 is not greater than it is less than from 0.1 to 355 دا خو سره شو نه خدای سره چې راشو دې سره راشو 0.02 is less than 0.35074 نه دا 0.02 چې کنه greater than نه دینا ولې 0.02 غټ دی 0.35074 نه هغه چې کوم دا وړه دا او دا څه دا هغه دا نو دا هم کینسل شو نو موږ ته پته ولګیدا چې نه په سپریټډ ویپر پام کې دی او د په کمپرس لیکوډ پام کې دی په کم پام کې دی دوه مکسچر دی څنګه مکسچر دی دې څه ګورای وتا دا چې کوم ویلو را سونه زموږ سره 0.02 چې کوم ویلو دا چا ترمنځ ده دا د 0.3507435 نسدا دې نه غټه ده خدا لیس تن درچانه د 0.12355 نو موږ ته پته ولګی چې دا ویلو څه ده دا لیس تن نه خو دې نه څه ده او دا ویلو چې کنه دنه غټ دا دنه غټه ده ټیک شو د دې سره موږ ته اندازو شو چې کوم دا ویلو زموږ سره دا غل ده د ټوټل سپیسیفیک والیوم ده د زموږ سره د لیکوډ او د ویفر مکسچر دی نو موږ اوس کوم ټیبل د خپل ویلو غاړي راغستې شو اوس موږ دا وایو اوس بر کوېسچن په سیکنډ پارت کې موږ سوال مو x ته موږ سوال کوالټي وایو ته کوالټي لپاره معلومولو لپاره فارمولا څه ده ماس اف دی ویپر ډیوایډ بای ټوټل ماس او چې کوم کوېسچن کې وګورو زموږ سره ټوټل ماس څه دی 4 کیلوګرام دی خو زموږ سره نشته ماس اف دی ویپر زموږ سره نشته چې ماس اف دی ویپر زموږ سره نشته نو موږ څنګه موږ د x ته کم ځای معلومو x ته موږ د بل طریقې نه معلومو چې هغه موږ سوال موږ هغه طریقې دا زموږ سره سپیسیفیک ټوټل سپیسیفیک والیوم شته سپیسیفیک والیوم اف د فلویډ شته سپیسیفیک والیوم اف دی ویپر هم زموږ سره شته نو موږ دا ځل معلوم کولای څنګه total specific volume برابري specific volume of the fluid plus quality او specific volume of the liquid and vapor mixture ٹھیک شو د دې موږ څه کولای شو دا quality ته معلومول شو څنګه لکه specific volume total specific volume په خپل ځای شو minus specific volume of the fluid divided by specific volume of the liquid and vapor
مکسچر زموږ سره څه پاتې شو x پاتې شو. نو دې سره موږ څه کولی شو دا کوالټي ښه په اسانه څه کولی شو معلومولی شو. ټوټل سپیسیفیک والیوم زموږ سره څومره دی؟ ټوټل سپیسیفیک والیوم زموږ سره دی 0.02 minus specific volume of the fluid څومره دی 0.000743 divide by او VFG به اوس موږ څنګه معلومو VFG موږ دې معلومولی شو VFG موږ دې معلومولی شو چې VG minus VF ٹھیک شو. نو VG زموږ سره څومره دی 0.12355 minus او VF زموږ سره څومره دی 0.000743 د دې نه چې زموږ سره د VFG کومه ویلو راغله هغه ویلو به موږ دلته ولګو د VFG په ځای هغه ویلو چې کومه راشي او د یو بل نه به ډیویژن او ماینس وکړو زموږ سره بس راشي کوالټي به ښه ایزیلی په اسانه معلومه شي تاسو. اوس دا کوېسچن چې کوم سی پارټ دی په هغه کې موږ د سوای معلوم کړئ انتالپي معلومه کړئ. نو انتالپي بولو کومه انتالپي معلومو موږ د رسمه دی وایي چې انتالپي اف د فلویډ معلومه کړئ داسې دی ویلي چې انتالپي اف د ویپر معلومه کړئ موږ د صرف وایي معلوم کړئ ټوټل انتالپي معلومه کړئ او ټوټل انتالپي چې معلومو زموږ سره څه فارموله H is equal to HF plus X HFG. نو X خو already موږ د کوېسچن چې کوم بی پارټ already موږ څه کړی دی معلوم کړی څومره راغلی 0.157 راغلی دی او چې کله د X ویلو له 0 او 1 ترمنځ راشي دا موږ څه شو چې دا لیکوډ او ویپر میکسچر دی ټیک شو. زموږ چې کوم هغه ټمپریچر موږ اغستو هغه موږ د لیکوډ ویپر میکسچر اغستو هغه ویلو چې کوم دا موږ صحیح اغستو ریزن موږ دا شو کیږي. ښه اوس چې موږ راشو د HF ویلو زموږ سره شته خو د HF او د HFG ویلو زموږ سره نشته. نو چې په کم پرشر باندې موږ د هغه VF او د VFG ویلو د VF او د VG او د VFG ویلوګانې اغستې وي په هغه پرشر باندې به څه وکړو هغه پرشر کوم چې په کوېسچن کې already یو 160 کیلو پاسکل په هغه پرشر به د HF او د HFG ویلوګانې د ټیبل A12 نه راوالو. چې ټیبل A12 کې وګورو د 160 کیلو پاسکل کریسپونډنس به HF ویلو دی او د HFG ویلو به د H is equal to HF زموږ سره څونه شو 31.18 plus د X ویلو څونه شو 0.157 او د HFG ویلو څونه شو 209.96. نو دې سره به زموږ سره معلوم شي د H ویلو به زموږ سره معلومه. ها اوس زموږ ته د کوېسچن چې کوم डी نمبر پارت دی په هغه کې موږ ته معلوم کړئ والیوم اف دی ویپر. موږ ته پته ده چې سپیسیفیک والیوم برابري ټوټل والیوم پر یونټ ماس ټیک شو. موږ به څه کوو دا ټوټل والیوم موږ څه کوو معلومو داسې کار به وکړو چې دا ټوټل والیوم معلومو دا سپیسیفیک والیوم به د ماس اف دی ویپر سره څه کوو ملټیپلای کوو. ټوټل والیوم په خپل ځای پاتې شو ټوټل والیوم اف دی ویپر او ماس اف دی ویپر ملټیپلای بای سپیسیفیک والیوم اف دی ویپر څه شول دواړه ملټیپلای شول. ها چې اوس دې سره زموږ سره خو د VG او کوم چې سپیسیفیک والیوم اف دی ویپر دی هغه هم په 160 کیلو پاسکل پرشر باندې الریډي څه کړی دی پاینټ کړی خو زموږ سره ماس اف دی ویپر زموږ سره نشته چې ماس اف دی ویپر پاینټ کوو نو واپس کوم ځای پاینټ کوو خبرې سره پاینټ کوو چې زموږ سره پته ده چې د X ویلو زموږ سره څه برابري کوالټي چې کوم ته موږ وایو برابري ماس اف دی ویپر ډیوایډ بای ټوټل میس. نو موږ ماس اف دی ویپر پاینټ کوو نو X ملټیپلای بای ټوټل میس X او ماس اف ټوټل میس به شي ملټیپلای شي. نو X ویلو زموږ سره 0.157 دا او ټوټل میس زموږ سره 4 دی. دا دواړه چې ملټیپلای زموږ سره په ماس اف دی ویپر څونه راشي 0.628 کیلوګرام دا به زموږ سره راشي دغه برابر په دې کې به ولګا او دواړه چې ملټیپلای کو زموږ سره په ټوټل والیوم اف دی ویپر 0.0776 میټر کیوب پاینټ شي ټیک شو. دا و زموږ سره एग्जांपल 3.6 کوم چې ټول ریلیټډ و دا thermodynamics properties table سره. نو امید لرم چې تاسو په دې پوه شئ. Thank you so much for watching this video. الله پامان ډیر مهرباني.